غم چې د اشنا گزاره کړې ده، څه ناسمې بیا گزاره کړې ده، څه خبرې اوس ټوپک له نه بیایي، قام لږه زما گزاره کړې ده، راغله زنکدن کې په خندا یې ویل ښه ده اوس خو تا گزاره کړې ده، لږې لږې ږده خپلې نتکۍ لتې اوس زما تنخوا گزاره کړې ده. او سر ته میوه ناسته په جړا یې ویل تا خو ویل چې ما گزاره کړې ده. او مخکې پکې شعر دی چې تاله مو راوړي د خندا اسباب، منګه په جړا گزاره کړې ده، ځان سره لږ سوچ وکړه حسینه نو تا سره لا چا گزاره کړې ده. زبردست. ډېره مننه جی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو کوربا شاهد خان شاهد یم د پریا ټي وي نه. دا مهال د فاروق جان حسین سے پسنګ کې ناست ما کم چې د شعر او د ادب سره تعلق ساتي، د سکول استاد هم دی، دوی ته په پروګرام کې هرکلی وایم او د دوی سره به د دوی په ژوند باندې یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاهد صاحب، ستاسو د راتګ ډېره مننه. هغه لفظونه نشته چېرته موږ او چېرته ستاسو راتګ ډېره مننه، ډېر قدردان شي جي. ستاسو هم یو جهان مننه. فاروق صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله. د حمزه بابا خبره چې څه به زه حمزه درته صفت د یار کومه، ګوړه چې د هر طرف نه وسکې خوږی، نو شکر دی ښه ښکلی ښه مزېدار روان دی جي. بل دا راته ووایه چې شاعري خو زیات تر عاشقانې، تاسو عاشقۍ د طرفه شاعرۍ طرف ته راغلي وئ که نه؟ څو چې حسینه خلک وایي شاعري په زوره نشي، ستا غم خو یې په ما باندې په زور کوي جانانه. داسې چل دی چې ضروري نه ده چې یاره هر عاشق دی ښه شاعري، او ضروري نه ده چې هر شاعر دی عاشقي، خو داسې چل دی چې احساس په انسان کې شته دی او دا سیز په انسان کې فټ دی، نو خامخا مینه محبت سره تیرېدل دا خو هر انسان که هغه شاعر دی او که نه دی مینه محبت به یې کړي، خو د شعر د لیکل لپاره دا خبره ضروری نه ده. البته دا یو ذهني ادراک دی، انسان الله پاک پیدا کړی داسې دی، شاعرانو به خصوصي پیدا کړي، دی به پټ نه پاتې کېږي، دی به خامخا دا عمل کوي، شاعري به کوي. بل فاروق صاحب زمونږ د کتونکو ته ووایي تاسو ژوند په کوم علاقه کوئ؟ زما خپل ځاني دلته د دې کلي نوم مشکار سیری دی، یونین کونسل زمونږ پیرسدو دی او تحصیل تخبی ضلع مردان، دا زمونږ پته ده. اوس به زمونږ سره څه شریک کوئ؟ که تاسو وایي غزل ورته یم که نظم وایي، خو چونکې عام طور نن سبا زمانه کې خلک غزل خوښوي، نو زه برته هغه ویم ثبات ګډ دی، خو بیا چې خیرن مې تن په خیرو د ګناه شي، د توبې خالص اوبو باندې صفا شي، وران شیرونه مې هم ما باندې ډېر ګران دي، خپل اولاد کله په خپلې مور سیوا شي. نو څه ګډوډ شعرونه ورته ویم چې کائنات که څوک تابع د خپل ځان غواړي، دا به ښه تابعداري د سبحان غواړي. شکر ستا د دعاګانو چت دی یاره، شکر ستا د دعاګانو چت دی یاره، ځمکه بیا ګورې د کاڼو باران غواړي. او زه په خپله مړی یم پښتون یم، زه په خپله مړی یم پښتون یم، دا سړی ما نه د څه شي تاوان غواړي. د بابا جواب اسان دی خو جانانه، د بابا جواب اسان دی خو جانانه، په جرګه کې څو خلور مشران غواړي. مننه. او دا د چا بچي د لوږې نه جړېږي، دا د چا بچي د لوږې نه جړېږي، دا د چا بچي د لوبو سامان غواړي. او زړونه ډېر دی خریدار ستا د ښایست خو، زړونه ډېر دی خریدار ستا د ښایست خو، کې خودل به د نظر په دکان غواړي. هر مین زړګی بانه کې و حسینه، شاهد صاحب هر مین زړګی بانه کې و حسینه، او سرمنه د وجود د جانان غواړي. سو شعرونه نور چې پس د مرګه مې دا یو ارمان پوره کا، زه دې نه یم خو ته مونږه کره شپه کا. پس د مرګه مې دا یو ارمان پوره کا، زه دې نه یم خو ته مونږه کره شپه کا. دا ډوډۍ د عشق هسې نه پخېږي، پاډوکو د عاشق ته نور لمبه کا. او ما دا ستا په سر خواخوږي خپل خپه کړل، ما دا ستا په سر خواخوږي خپل خپه کړل، ته خو ما د پاره یو دشمن خپه کا. زه به زغره د خپل صبر مرمت کم، زه به زغره د خپل صبر مرمت کم، ته د ظلم توره خره ته تیره کا. په جړا مې زوروي سله دلبره،
یو غزل مې په مزار کې زمزمه کا په جړا مې زوروي سله دلبره یو غزل مې په مزار کې زمزمه کا یو سړی دلته د مرګ دی اوږې شوی یو سړی دلته د مرګ دی اوږې شوی ما ته وایي چې د مینې نه توبه کا یو سړی دلته د مرګ دی اوږې شوی ما ته وایي چې د مینې نه توبه کا زنکدن مې دی قاصده یار له ورشه زنکدن مې دی قاصده یار له ورشه وایه راشه د خپل ظلم خوا سړه کا او غرسنۍ د غرونو واورې خوري او وایي غرسنۍ د غرونو واورې خوري او وایي د حسین په زړه لمبې څومره مزه کا وختونه چې ناترسه د پیرۍ سړي له راشي ارمان به هغه وخت کې د ځوانۍ سړي له راشي کمال خدای ته نه وایي چې سپوږمۍ له سړی لاړ شي کمال خدای ته وایي چې سپوږمۍ سړي له راشي قیمت د ازادۍ به ورته هله ور معلوم شي چې کله زولنۍ او هتکړۍ سړي له راشي منزل ته تک پکار دی په امید د خپل مقصد بندونه که په لار د بېوسۍ سړي له راشي سړی د سړی وګوري نو لاس تې ولله ورکي حسین یاره موقع چې د دوستۍ سړي له راشي مننه جي یو ځلې بیا ورځمه زه تاسو به ټول راځئ جرګه بوزم د یار تر وره تاسو به ټول راځئ د یو هلک به جنازه اوچتونه غواړي د یو هلک به جنازه اوچتونه غواړي د یو جینۍ به وي واده تاسو به ټول راځئ زبردست بابا ته ووایئ چې دې خلکو ته ښه دې وکړي بابا ته ووایئ چې دې خلکو ته ښه دې وکړي چاته یې وې په تناره تاسو به ټول راځئ د یار د مخه د رقیب سره به روغه وکم که چېرته یو شي اور به تاسو به ټول راځئ د دې خبرې سپیناوی خو به کونه غواړي د دې خبرې سپیناوی خو به کونه غواړي ولې مړه کړه پښتانه تاسو به ټول راځئ او قاصده ورشه اخرې وخت دی اشنا ته وایه زما په مرګ لوی او واړه تاسو به ټول راځئ زما دا سین بچي واده دی مور هغې ته ویل زما دا سین بچي واده دی مور هغې ته ویل چې پاتې نشي ګورې ته تاسو به ټول راځئ غم چې د اشنا ګزاره کړې ده څه ناسمې بیا ګزاره کړې ده څه خبرې اوس ټوپک له نه بیایي قام لږه زما ګزاره کړې ده راغله زنکدن کې په خندا یې ویل ښه ده اوس خو تا ګزاره کړې ده لږې لږې ږده خپلې نتکۍ لتې اوس زما تنخوا ګزاره کړې ده او سر ته میوه ناسته په جړا یې ویل سر ته میوه ناسته په جړا یې ویل تا خو ویل چې ما ګزاره کړې ده او مخکې پکې شعر دی چې تاله مو راوړي د خندا اسباب تاله مو راوړي د خندا اسباب منګه په جړا ګزاره کړې ده ځان سره لږ سوچ وکړه حسینه نو تا سره لا چا ګزاره کړې ده زبردست ډېره مننه جي